بسم الله الرحمن الرحیم. د مفتی فضل یعقوب صاحب په حکم باندې موږ کوم د الیکټریشن مرمت کارونه کوم شروع کړي. پای کې موږ سټیبلایزر او یو پی ایس واشینګ ماشینان او کولر پنکي اسره او فریجونه فریزر دا به موږ مرمت کول. دلته یو د مولوي صاحب د دې محله ده. نن د موږ تقریبا په چې په محله کې ډېر نقصان کړی دی او واشینګ ماشینان او خلک ډېر زیات په تکلیف سره دي او د کپړو د انځلو کار خطا دی ځکه چې خلک ټول غمجن دي. نو په هغې په سلسله کې مونږ نازل یو نو تقریبا دا یو د 12 پورې ماشینان دا سم شول نو او د 100 پکې موټریستو دي په مشرانو سره خبرې کوو چې مشران څنګه حکم وکړي څنګه به وکړي ان شاء الله. یو پکې راستیبلایزر مرمت شو، یو پکې اسرائیل مرمت شو. الرحمن الرحیم. د مفتی صاحب محترم موږ ډېر زیات ممنون او مشکور یو چې زموږ په وینا سره هغه دا ټیم راولېږو او زموږ محلې ته دا ډېره افیکټډ ده. تقریبا زیات تر کورونه داسې دي چې هغه د رهایش نه موتي دي او ډېر زیات تکلیف دی دلته. نن الحمدلله دا ماشینان چې دا صحیح شو او باقي یو څو ماشینان داسې دي چې د هغې موټرې خرابې دي. ان شاء الله تعالی اجلاس کې به هغې باندې خبره کوو دا به فردر د هغو پرمختګ. الرحمن الرحیم. د 15 اګست باندې چې کوم باران و د هغې کې چې کوم سیلاب راغی او هغې طوفاني بارانونو د وجې زموږ چې کوم میرزا جومات اقوا مسجد د دې بجلي پکې متاثره شوې وه. نو ستنه واله د جوماته پورې ډېر زیات مسله وه. هغه تار هم شوی و او دغه شان ته په مخه مونږ تارونه لګول. هغې د وجې جومات کې شاک پیدا شو. دا تار مکمل چې کوم شوی و. هغې نه وروستو چې دی نو مونږ بیا لاړو او کته مرکزي کې مفتي فضل غفور صاحب خواله هغې سره مونږ خبره وکړه. الله رب العزت په دواړو جهانونو کې هغه او څومره چې ملګري په ټیم کې ورسره شریک دي دا کوم کارګران چې دلته راغلي دي د دې ټولو مونږ شکریا ادا کوو او الله نه سوال کوو چې الله دې په دواړو جهانونو کې دې له چې اجر او انعام ورکړي چې زموږ د دې جومات بجلي مونږ ته بحال کړه او مفتي صاحب علي صاحب او دې سره دا ملګري راغلي د دې مونږ شکر او دې سره چې دی نو د تکلیف وکړو دا تار مونږ راوړه او دا بجلی سیستم مونږ ته برابر کړو. په دې باندې مونږ د دې ټولو شکریا ادا کوو سره د مفتي صاحب او د هغې څومره چې ټیم یې دا وي. مفتی صاحب مونږ ډېر شکریه ادا کوو او سره د ډېر